خو نن موږ سر دریمو دا ډیټا ګریډ ویو ته ډیټا بیاغه په نه اضافه کوو څه شو د ټیکس باکس نه ټیکس باکس کې موږ کوم نوم ولیکو هغه باید اضافه شي صحیح ده ځکه موږ خو همیشه دا کوم سټیټیک نشو کړی چې موږ کوډینګ طرف په نوم اضافه کوو موږ هیڅ نه اضافه کوو ټیکس باکس نه اضافه کوو دې ته پر درې مودل ته موږ دوا ټیکس باکس ورخولو ټیکس باکس یو دوا صحیح شو property with it comes یو دوالی بال رو خلم دا بی ایدی شی نیم دا چه کی پخ کړی دی کوم ډکشنری دی کې کړی ته څه پیږي چې لا بل غات کې درمي صحیح شو آیډي او نیم خو دومره صحیح شو یو بټن راکړو ته څو په اډ کو صحیح ده یو بټن موږ راکړو دې کې موږ بټن شو او دلته موږ اډ وکړو صحیح شو اوس چې کله هم په دې اډ بټن نه کلیک کو دی ټیکس باکس نه به ډیټا اتوماتیک انتقالیږي صحیح شو ډیټا ګریډ ویو ته خو دې پر موږ ورڅو کوم کوډینګ چې موږ کړو هغه لري کوو دا ځکه دا خو سټیټیک وو ان دلته مې اضافه کړی دي دا شاید کوم ډکشنری نه کړی دی کنه سپیروشي کوم ډکشنری چې دی انسټال خو اوس ترڅو اډ بټن نه کلیک کو ترڅو دی کلیک ایونت ته لوډ شو دی اډ بټن صحیح ده ګورې مونږ چې کوم بټن کینسل بټن نه مونږ کغه کړو کلوز مې ته کړو مونږ چې کلام په کینسل بټن نه کلیک وکړو هغه نه ورسته د کومه صفحه چې دا کلوز کیږي ایونت یعنی یو پیښه وشي کنه اوس مونږ په اډ بټن نه چې کله کلیک وکړو دا ډیټا او دا ډیټا اتوماتیک باید ډیټا ګریډ ویو ته انتقال شي صحیح شو په پوه شوي نو ان دې په کلیک ایونت نه مونږ دا کور تر اوسه کوو دې پر چې کلیک ایونت ته لوشو دې نه ډبل کلیک تر اوسه دا کوو ان بٹن ټو کلیک دا بٹن ټو دا مونږ سکرای شو چې نو مر بدل کو صحیح ده امخ کې مونږ یې دي مثال بي ټي ان اډ بٹن اډ بشینو خو خیر اوس موږ یو دوا بټن استعمال دوه ډیر نه استعمال واکله چې موږ مثال شل 25 بټن استعمالو بیا ولته ضرورت ایسه کې سړنه کی غلطی چې کوم بټن دې څه پر استعمال ده خو ټیکس باکسو ته موږ چې نمونه بدلو دا ټیکس باکس دی آی ډی پر استعمال ده کنه مثال ټی ایکس ټی آی ډی ټی ایکس ټی څه معنا ټیکس باکس صحیح ده شاید موږ دلته لیبل هم ولرو آی ډی ته مونږ بیا لیبل آی ډی ورکو صحیح ده دا ټیکس تیم دې پرووایډ کړ څار نه غلط نشي دا ټیکس باکس دی او ټی ایکس ټی نیم صحیح شو یو آی ډی شو بل نیم شو اډ بٹن نو ورسته باید ډیټا ګریډ ویو ته ډیټا انتقال شي ډیټا ګریډ ویو نوم څه شو ډیټا ګریډ ویو ډیټا په نوم کنه ډیټا ګریډ ویو ډیټا ډاټ روز ځکه موږ روز په کوو ډاټ اډ امغه کوډینګ ده دې په مانس کې موږ چې دوا کلام لرال نو یو کلام د پوره موږ په کوټیشن کې ټیکسټ ورکولو بیا هم کما والا بیا هم دویم د پوره ټیکسټ ورکولو صحیح شو
ادي کې مونږ ټیکس لیکل اوس خو ټیکس نه ده اوس خو ټیکس باکس دی نو کوټیشن لیکل ته ضرورت نشته ځکه کوټیشن مونږ څه دی پوره کوو د ټیکس ته پوره کوو ټیکس کله مونږ روښولو اوس خو ټیکس نه دی که نه نو مونږ ډایرکټ د ټیکس باکس نیم روښولو د ټیکس باکس نیم روښولو هغه کې چې کوم ټیکس موجود وي هغه به اټومیټیک دلته انتقالېږي نو مونږ لیکو ټي ایکس ټي آی ډي ډاټ ټیکسټ په دې ټیکس باکس کې چې کوم ټیکسټ موجود ده ډاټ ټیکسټ مو ځکه وولو صحیح شوه ټي ایکس ټي آی ډي ډاټ ټیکسټ په دې ټیکس باکس کې چې کوم څه موجود دي هغه باید چیرته لوډ شي هغه باید اول کلم ته لوډ شي صحیح شوه اوس دویم کلم ته ورکوو هغې پسې باید شی ورکو ټي ایکس ټي نیم ډاټ ټیکسټ نو اوس په دې دویم کلم کې کوم څه موجود دي په دې ځای کې دا کلم ډایرکټ دې ته انتقالېږي او دا کلم چیرته انتقالېږي دې ته انتقالېږي صحیح شوه پوه شوئ ښه سم خو اوس به مونږ تاسې رن کوو خو دلته مونږ ارڅو وایو یو او احمد صحیح شوه یو او احمد کو 8 بٹن نے کلک کو دلته انتقال شو صحیح شوه مثال دلته څو لیکو 2 او دلته څو لیکو حفیظ به انتقال شي صحیح شوه مونږ خو نور شرطونه نه دي ورکړي چې هر شی مو کړل هغه ورتروي صحیح ده خو دا مونږ پیږو هغه مونږ وروسته شرطونه پې لګوو نو خو خدای دې وکړي چې 500 کلمه اضافه کړي نو چا یې چې ما اضافه کوه چا نوم ویر که نور خو مونه نوم ویر شو رحمان الله لاړه ولې لیکلی چې رحمان الله کسی دی تو نوم سره کم لیکلی سره کم دا ډول خو دلته وخت څه کنه داسې وایي دا صحیح شو صحیح شوه څو یعنې ډېره مې اضافه کړل صحیح شوه پوه شوې که پوه نه شوئ خو یعنې هر څومره ډېټا تاسې کوله بیا سکرول بار درومي خو وینئ دلته فکر وکړه دا بیا خپل دا سکرول بار درومي صحیح ده اټومیټیک چې هر څومره تاسې غوښتل هغومره اضافه کولی شئ صحیح شوه اضافه کېږي ډېټا خو مونږ بدله نه کړه ځکه چې دومره نومونه نو چېرته دي چې 300 نومونه مونږ یې اوس لیکو پکې صحیح شوه مشکل خو نه وي که نه خو مونږ چې کله د اډ بټن نه کلیک وکړو باید مونږ ته یو میسیج روکړي مونږ ته کنفرمیشن میسیج روکړي چې تو چې اضافه کړل یو نوم د مثال اضافه شو صحیح شوه مثال 1 رو اډیټ یو کنفرمیشن میسیج باید مونږ ته روکړي څوک څه اوس خو نه وي کنفرمیشن میسیج باید روکړي صحیح شوه نو دې دپاره مونږ څو د اډ بټن ته د اډ بټن دی نه وروسته ګورئ دا جمله خو په دې ځینې پای ته ورسېده که نه دې تر درېمو او دلته مونږ لیکو چې کله مونږ کنفرمیشن میسیج غواړو هغه څه شی دی میسیج باکس دی صحیح شوه مونږ لیکو میسیج باکس څه معنا تر څو میسیج باکس مونږ ته خلوص شي د خلاصولو لپاره مونږ کومه پراپرټي لرو ډاټ شو یعنې باید وښلی شي میسیج باکس ډاټ شو میسیج باکس دی وښلی شي صحیح شوه او په دې کې مونږ دې کوس منځ کې چې کوم میسیج مونږ غواړو هغه مونږ څه ډسپلی کولی شو صحیح شوه مونږ خو اوس ټیکسټ ډسپلی کوو که نه نو باید په کوټیشن کې وي مثال ته مونږ لیکو 1 رو اډیټ سکسسفully څه کوي خو صحیح شوه اوس چې مونږ کله هم هغه کوو دا به مونږ ته یو میسیج روکړي هغه وینډو کوم میسیج چې دی صحیح ده هغه به مونږ ته روکړي
چې یوه رو اضافه شوله صحیح شوه add one row added صحیح ده میسیج ته کاسه دا میسیج مونږ ته وکړو one row added صحیح ده دا اضافه شوله صحیح شوه خو دې نه وروسته چې کله مونږ اوکې بټن نه کلیک وکړو دا اوکې نه چې مونږ کلیک وکړو دا ټکس بکسونه باید اتوماتیک تش شي صحیح ده ځکه دې کې مونږ نو ایډیټ اچو دا باید اتوماتیک تش شي دې لپاره مونږ چې کو دې لپاره مونږ ګرځو دا د میسیج باکس نو وروسته کو کنه د میسیج باکس یې په دې سیمیکولن نه باند شو دې نه وروسته مونږ لیکو ټکس باکس نیم ډاټ ټیکسټ دا مسوي کیږي string dot empty یا یوازې تش هغه ورکړئ صحیح شوه دا یوازې هغه ورکړئ دا خپله تش معنا لري که نه ځکه هېڅ موجود نه دي یا موږ کومه فنکشن استعمالوو یا موږ داسې استعمالوو ټیکسټ مثال آی ډي ته موږ ورکړو دا یوز یې کړلی شو بیا زه درته ښیم دا دلته چې موږ دوړه استعمال کړو مسوي کېږي string dot empty صحیح شوه string dot empty یعنی تش شي string dot empty صحیح شوه یا یوازې دا هغه ورکړئ یا string dot empty کوم یو موږ استعمالولو په دغې سره چې کېږي د کوم ټکس باکس چې ده دا لرې کېږي صحیح شوه دا به موږ سیوري رن کړو چې دواړه کور کې وو که نه به زه لاندې طریقه ته وکړم یو one row added هغې نه وروسته دا تش شوه صحیح شوه او چې تش شي هغې نه وروسته باید دا کوم کلیک چې دی د فوکس دا باید چېرته لوډ شي آی ډي ټکس باکس ته صحیح شوه او دا به پکې وکړو دا شیان زده کوئ ګورئ ثبوت هم زده نه وي بیا به خو دا چیر سره وکړو خو دې پسې مونږ داسې کړلی شو دغه مونږ بیخي پرېږدو مونږ داسې یو دا مسوي کېږي txt id ډاټ ټیکسټ او دا دواړه څه سره مسوي کېږي تش سره مسوي کېږي یعنې لاست ټکس بکسونه یې په خپله منځ کې سره مسوي کې اخري کې تش کړئ صحیح شوه دا یې لنډه طریقه هم ده اوس خو دوې طریقې مو زده کړې که نه خو دې نه وروسته مونږ څو هغه فوکس یې کوم ځای ته بیایو آی ډي ته به txt id ډاټ فوکس دا فنکشن مونږ استعمالوو صحیح شوه txt id ډاټ فوکس اوس چې کله هم هغه وشي میسیج باکس که راشي هغې نه وروسته به بیا هغه کلیک چېرته وي کلیک به په آی ډي کې وي صحیح شوه دلته به مونږ ورکو یو ټیب احمد one row added وینئ دویم بیا هغه کې دی ډایرکټ ولته موجود دی مونږ چې وړی نه دی صحیح شوه پې پوه شوئ دا وړې غاټې خبرې دا وروسته کرسي چپټر کې ټول شیان مې راخواستي دي خو هېڅ شی مې نه دي پرېږدي چې مونږ یې ایرو کې نه بیایو د ایرو کې نه یا یې پینټر نه بیایو او پینټر نه مونږ آټ بټن د هېڅ ضرورت نه لري انټر وایو ډایرکټ کټ کېږي دا شی دا ټول راخواستي بیا هغه شی صحیح ده خو لږ خالي صبر کوي ته بیا کی ډاون ایونټ ده کی ډاون ایونټ نه مونږ څه کړی شو لوډ شو دلته ګورئ مونږ یو پراپرټي لرو بل ایونټ لرو صحیح ده مونږ دوه هغه لرو د بټن ته مونږ چې اوس وګورو د بټن دغه دې پراپرټۍ ته تاسې لوډ شئ پراپرټۍ ته دا چې دي دا ایونټس دي ایونټس دلته تاسې کلیک ایونټ نه مونږ دا نومو وایو چې کلیک ایونټ ته مونږ څو دلته مونږ په دغه طرف هم تللی شو او دلته مونږ چې کله لوډ شو کی ډاون ایونټ وینئ کی پریس دا ټول ایونټ دي او ډبل کلیک دا یو شی دی بل شی دی ماوس کلیک دی ماوس ډاون دی دا ټول ایونټ موجود دي د هغې په واسطه مونږ کړی شو دا ټول هر څه وټاکو صحیح شوه خو دا خو صحیح